شرک فی العلم څه ته وایي؟ هو ان يعتقد ان غیره تعالی یعلم الغیب. شرک فی العلم دا ته وایي چې یو انسان د عقیده وساتي چې د الله ما سوا غیر چې دی هغه په پټو باندې خبر دی. دا غیر د الله که نبي وي که ولي وي که فرشته وي که جن وي چې هر چا په باره کې ستا د عقیده سوله چې دا په پټو خبر دی وینې به د شرک فی العلم وایي. او بل څه دی ویعلم جمیع ما کان وما یکون. او دویم خبر دا ده ګوره په شرک فی العلم کې اول خبر خدا چې عقیده دا وساتي چې بس دا غیر په پټ خبر دی. اوس دویم خبره بیا په علم غیب کې دا مې زده کړي ویعلم جمیع ما کان وما یکون. او دی خبرې په دې باندې د ده د عقیده وي چې دا غیر د الله په جمیع ما کان وما یکون باندې خبر دی لکه څنګه چې بریلیان وایي. اوس موږ د بریلیان مابین کې فرق څه دی؟ موږ نبي علیه السلام لره علم د ما کان او د ما یکون سته. دا قضیه محمله ده. قضیه محمله په حکم د جزیي کې وي معنی بعض علم د ما کان او بعض علم د ما یکون نبی علیه السلام له موجود ولو ثابت دی. دې څه کې د ما کان او ما یکون سره جميع توري لګي وای نبی علیه السلام خبرو په جميع ما کان او ما یکون باندې موجبه کلیه ده او د موجبه کلیه نقص شي سالبه کلیه راځي دغه سالبه جزئیه. نو چې یو شی د نبی علیه السلام څخه ته ثابت کی چې الته علم غیب نه په فکر راغلی نو موجبه کلیه ماتیږي بیا. نو اوس دلته څه دی؟ دویمه خبره په علم غیب کې دا ده چې یعلم الغیب نه ویعلم جمیع ما کان وما یکون. علم د جمیع ما کان وما یکون د الله ما سوا هر هغه چا لره چې ته ثابتې دا ته شرک فی العلم وایي. په مثال د علم د الله باندې اوس غیب څه ته وایي؟ غیب معنا چې د نیز د کړې نو په علم غیب نه پوهېږي. والمراد بالغیب ما لا يدرك بالحس ولا بالعقل ولا بالوحي. غیب هغه ته وایي چې ګوره نه په حس باندې معلومیږي. حس معنا حواس خمسه. څه حواس خمسه دي څه حواس باطنه دي چې په هغې کې دخل نه وي د حواس خمسو ظاهره او حواس باطنه. معنی د حواس ظاهره په کې دخل وي نه د حواس باطنه په کې دخل وي. لکه اوس حواس ظاهري چې دي سترګې په سترګو کوم شی معلومیږي دا ته علم غیب نه ویل کېږي. او په غوږو باندې یو شی اواز ته واورېدي دا ته علم غیب نه ویل کېږي. په عقل باندې یو شی معلوم سو دود دیول دي دلالت کوي پر اور باندې نو دا د اور معلومېدل د علم غیب نه دي. او دا رقم ګرموالی وینې د یو شي یخوالی دا بیا په چیش باندې په لاس باندې معلومیږي. اوس تا دا معلوم کړي نو دا علم غیب نه دی. دا رقم د یو شي خوږوالی او تریخوالی په ژبه معلومیږي. دا تا معلوم کړي دې ته علم غیب نه ویل کېږي ځکه دا په حواسو باندې معلوم سلو. نو چې په حواس ظاهري یا په حواس باطنو باندې کوم شی معلوم سو هغه ته علم غیب نه ویل کېږي. او دا رقم په عقل باندې چې کوم شی معلوم سلو دا ته علم غیب نه ویل کېږي. او نه په وحي باندې علم غیب داسې شی دی چې په وحي باندې نه معلومیږي. که په وحي باندې کوم شی معلوم سلو هغه ته علم غیب نه ویل کېږي. اوس انبیاء کرامو ته چې کوم اطلاعات ورکول سوي دي دا ته علم غیب نه ویل کېږي. وینې چې کوم خبرې ګوره د قیامت پورې کوم نشانې راځي د قیامت کم حالات دي د جنت کم حالات دي وینې دوزخ کم حالات دي د اسمانو کم حالات دي دا چې کم حالات نبی علیه السلام یا نور انبیاء کرامو کم بیان کړي دي دا ته علم غیب نه ویل کېږي ځکه په دې کې سبب ذکر سلو چې هغه وحي ده. نو علم غیب هغه ته وایي چې هغه خلاصه داسې چې بلا سبب وي چې په کوم علم کې سبب رالی هغه علم غیب نه دی. نو خلاصه داسې چونکې انسانان ګرد دا چیشتې ممکن دي او د ممکن یو شی ذاتي نه وي وینې هغه چیش وي بلا واسطه نه وي. پوهېږې د ممکن ته چې کوم شی حاصلیږي هغه په واسطه باندې وي.
نو اوس چې والمراد بالغیب ما لا یدرک بالحس ولا بالعقل ولا بالوحی. غیب څه مراد څه دی چې هغه په حس باندې نه معلومیږي، حواس ظاهره حواس باطنه، ولا بالعقل او نه پاکې د عقل دخل وي او نه پاکې د وحی دخل وي. نو دا رقم د نرزي ثابت کړي څوک چې هغه لر دا نه وحی راغلی وي او نه عقل پاکې دخل وي، معنی په عقل هم نه معلومیږي هغه شی، او نه په حواس ظاهره او نه په حواس باطنه باندې ویني د هغو دخل پکښي، او بیا دې څوک دا وایي چې دا فلانی علم ماته ثابت دی یا دا فلانی علم فلانی لر ثابت دی. نو دا رقم علم نسته، ځکه کم بنده لره چې هر کم بنده وي چې هغه لره د یو پټ علم راځي، د غیب علم راځي، هغه به چې شوي خامخا پاکې د حواس ظاهره یا د حواس باطنه دخل موجود وي، معنی په دا ذرایعو به راغلي وي، یا به په عقل باندې راغلی وي یا به په وحی باندې راغلی وي که انبیاء کرامو. نو اوس وهو الغیب الحقیقي، دا ته غیب حقیقي ویل کیږي. په پوسلس غیب حقیقي دغه شی دی چې هغه علم بلا سبب وي، او کوم علم کې چې سبب رالی هغه ته علم غیب نه ویل کیږي. که چا کړی و په هغه باندې اطلاق د علم غیب نو هغه لغتن دی، او که چیرې اعتقادن کړی ولو چې عقیده یې همدا ول چې د علم غیب دی وینې، نو بیا چې کوم دی هغه دا ناجایز دی. دا علم غیب دا رقم عقیده ساتل دا ناجایز ده. اوس دا علم چې الله لره ثابتېږي دا قرآن کریم کې په ډېرو ځایو باندې دی. لکه سوره بقره 33 آیت کې الله فرمایي قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ویلی ولو قال الله وی الم اقل لكم ایا نو ویل ما تاسو لره انی اعلم غیب السماوات والارض، یقینا ز خبرم په پټو د اسمانو د مځکو باندې، و اعلم ز خبر ما په باندې تبدون چې تاسو ښکارا کوي، ما په باندې تکتمون چې کوم تاسو پټوي، چې کوم ښکارا کوي او کوم پټوي په دې باندې الله عزت په ټولو خبر یم. دا مر دلیل پر دې باندې وکړي چې ګوره قرآن کریم کې دغه علم د غیبو دا چا لره ثابت دی، الله وایي دا ما لره ځکه انی اعلم غیب السماوات، الله وایي زه خبر یم په پټو د اسمانو د مځکو باندې، د مځکې د اسمانو علم غیب چا لره دی؟ ما لره دی. ښه پر دا غیب باندې به څه تفصیل لا وکړو چې مفسرینو څه معنا کړې ده. قاضي بیضاوي رحمه الله ذکر کوي والمراد به الخفي الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل. ویني غیب څه ته وایي؟ الفاظ مختلف دي، ما تاسو ته خلاصه وویلې چې علم بلا سبب ته ویل کیږي. اوس قاضي بیضاوي رحمه الله ذکر کوي مراد په دې غیب سره الخفي الذي هغه پټ دی، لا يدركه الحس چې هغه ادراک نشي کولی، د هغه غیب و حس معنی په حواس باندې دا غیب نه معلومیږي. ولا تقتضيه بداحة العقل، بدیهة العقل، او بداحت عقل باندې هم دغه شی نه معلومیږي. علامه قسطلانی رحمه الله ذکر کوي ارشاد الساری شرح د بخاری کې ما یدرک بالدلیل لا یکون غیبا. ورته وګوره کوم شی چې په دلیل باندې معلوم سلو هغه ته غیب نه ویل کیږي. نو بریلیان صوفیان یې لږ سوچ وکړي چې نبي علیه اسلام ته وایي علم غیب جزئی یا علم غیب کلي ثابتوي. علامه قسطلاني څه وایي؟ ما یدرک بالدلیل، کوم شی چې په هغه کې ذریعه د دلیل راله، د دلیل په واسطه باندې معلوم سلو هغه ته غیب نه ویل کیږي. دا رقم نبراس کې وګوره هغه څه لیکي وبهذا التحقیق، د علم غیب باندې هغه ډېر تحقیق لیکلی وي، ډېر وضاحت یې لیکلی، علم څه ته وایي، غیب څه ته وایي، فلانی دی چیشت چیشت دا تفصیل چې لیکلی دي. اوس څه فرمایي وبهذا التحقیق عند فعل اشکال فی الامور التي، وایي په دې تحقیق باندې هغه اشکال هم دفع سلو یزعم انها من الغیب، چې دغه شیان د چا څه دي؟ د غیب څه دي؟ ولیست منه، حالانکه دغه شی د غیب څه نه شمارل کیږي. لکونها مدرکة بالسمع، ویني دا چې خلک وایي دا غیب دی، حالانکه دا غیب نه بلل کیږي ځکه د دې ادراک په سمع باندې کیږي، والبصر په سترګو باندې کیږي،
والضرورت او په بد چیز باندې کیږي په بداحت باندې کیږي والدلیل یا په دلیل باندې کیږي نو ګوره نو صاحب د نبراس څه وفرمایل چې په دې باندې دغه اشکال دفع سو چې خلک و هر هغه شي ته چې هغه په سترګو باندې یا په غوږو باندې یا په دلیل باندې یا په بداحت باندې معلومیږي